لا يرد ور سره نو تا ته وی چې دا تقسیم وکا دا غي پر اوس باندې اوس عمدغه قسم سره دا منفی مثبت کا او دا سی وای چې یو فریق راغلی دی چې پاغه باندې ردم کیږي او لا يرد ور سره دی هغه سره لا يرد نو او اوس د دې سره لا يرد ور سره شتي نو فرمای ايكون مع الاول د قسم اول سره لا يرد نو طریقه دا د چې په اعطي ورکا فرض من لا يرد د هغه چا حصہ چې په غرض نکیږي هغه خپل حصہ ورکا من اقل مخارجه کم چې داغه اقل مخرج دغه ولا ورکا دا به د منځوزي اوس دا باقی چې پاتې شول د يرد والا فان استقام الباقي کدا باقی برابر على رؤوس ما يرد پس سرون د هغه باندې چې کم په غیرت کېږي نو فبها خبره جوړه شوله او دویم ټکی که برابر نه و الا یستقیم نو فضرب به د ضرب مسلې به جوړیږي استقامت د پر د مثال ذکر کوي ک زوجین و ثلاثه بناتین دا د استقامت مثال دی یو خزه مړه شول او خاونه پاتې شو درې لوریان پاتې شوې خزه مړه شول خاونه پاتې شو او درې لوریان پاتې شوې هر کله چې د خزي بچشتي خاوند د پر کېږي ربع درې لوریانی دي دوی د پر سکیږي سلسین مسله به اول نشورو کې ښه سلسین نو سلسین چې کوم د خل شول د ربع سره نو قانون دی چې سلسین خل شي د ربع سره مسله کېږي دا بارنا خجی په بار کې ربع دا کېږي د خاون نو ربع پکې درې دي دا د خاون سلسین پکې اته دي دا پکې د بنتو اته او درې یو ولس شو یو پاتې شو دا په خارج کې ګرځو دا غي د لپاره مستحق نشته نو چې مستحق نشته اوس به دې باب تراشي تر دې پورې دا مسله د مخکینو بابونو وا اوس به دې باب تراشي نو چې دې باب تراشي موږ دا یو اخلو او دا رد کوو نو چې رد کوو په خاون خو رد نه کیږي صرف په بنتو باندې کیږي نو دې باب ته براشي چې کم دی په دې باب کې به درې نوع تراشي چې يرد راغلي دي یو طائفه ده لا يرد ور سره راغلي دي نو دې لا يرد ته چې کم دی خپل حصہ ورکړه د اقل مخرجنا خاوند د فرسکه د ربع په 12 کې جوړيږي او ربع په 40 کې جوړيږي اکثر مخرج دی 12 اقل مخرج چې ربع تنو بسو سلور دی نو دا مسله به د 12 رد کې را دی ولی سلور تا اوس ته دی باب تراری رد دی وکړو دی باب ته اوس را کوز شولې رد دی وکړو مسله دی د 12 نه راوستله سلور تا مال به سلور ځای کې ربع چې کم دی پکې یوه دا به تی ورکې خاوند ته باقی پاتې شو 3 ربع دی ورکړه خاوند ته باقی پاتې شو 3 اوس به 3 په دقه ځای پرې دی لاړ به شو مسله به وګوري د یوردو چې یوردو مسله د کم ځای نه جوړیږي دلته چې موږ کتو په یوردو کې راغلی دی سلسین یوردو مسله چې جوړو د 3 پاڼې به مخکې لاړ شي مسله کې دا راشي د کم ځای نه کېږي دا راشي د کم ځای نه مسله کې یوازې سلسین راشي نو تا ته مسله کېږي د 3 ونه نو لہذا دلته باقی پاتې 3 دي او مسله کېږي د 3 ونه ان دا برابر په برابر شو نو ستا مسلې د یوردو جوړولو ته ضرورت پاتې نشو خد دین هم خلاص شوی اوس راشو 3 پاتې شوي دي دا تقسیمو په دې لوریانو باندې آیا نسبت څنګه دی نو دلته وګورو نسبت استقامت دی 3 جنکې دي او 3 حصې دي یوه به بوله ورکې ضربونو ته هیڅ ضرورت نشته پوه شئ په خبره هیڅ ضرورت نشته نو دا که استقامت نو فبها خبره روغه ده که زوجین و ثلاثه بناتین شو و ان لم یستقیم او که استقامت نه په دې باندې نو بیا فضرب بیا به ضرب کې وفق رؤوسهم وفق د رؤوسو په مخرج فرض ما لا يردو په مخرج د فرض د هغه کې چې لا يردو دی او ان وافقا
یو صورت او الا که موافقت نه دی بل کرخه کې فضرب کل رؤوس به دویم صورت دا ده نه معنا دا شولا چې هر کله تا مسله د اکثر مخرج نه اقل تر راوستله او بیا دی لا يرد ته حصہ ورکړه اوس يرد پاتې شو د دې يرد چې کومې حصې دي په د خپلو افرادو باندې تقسیمونو څه نسبت دی که نسبت د موافقتو ضرب به د وفق کوو او که نسبت د تباینو کل کې به ضرب کوو نو دوه مثاله تا نور بیانوي نو فرمایي که استقامت نه وي نو بیا ضرب که وفق د رؤوسو دغه رؤوس چې په چا باندې ته رد کې دا به ضرب کې په مخرج د فرض د لا یردو کې لا یردو چې کوم مخرج یا د ربع دی یا د ثمن دی پای کې به ضرب خو ان وافقه که موافقت راغلی رؤوسهم الباقي دا رؤوس دی باقي سره موافقت وي دا مثال که زوجین و ست بناتین یو ښځه مړه شوله خاونې پاتې دی او ست بنات شپږې لوریانې پاتې شوي کتاب اول طبعه هغه ځای نه بیا مسله شروع کې را روان دی خاوند دپاره کېږي ربعه بناتو دپاره کېږي ثلثین نو ثلثین خلط شول د ربع سره او ثلثین چې د ربع سره خلط شي نو مسله کېږي د دولسونه ربع په دولسو کې درې چې کم دی دا به تې ورکو خاوند ته او ثلثین پکې دي اته دا به تې ورکو بناتو ته اته او درې یولس په باره کې یو پاتې شو یو دپاره څوک شته نه چې وري کوله مستحقي نشته ذیل فروض نشته عصبات نشته واپس راځو مسلې د رد ته نو دې باب ته راشو نو چې مسلې د رد ته راځو د بار نه مسله رد که اقل مخرج ته بار او اکثر مخرج د لا یردو خاوند دی اکثر مخرج یو باره د هغه نه نقل که اقل مخرج د لا یردو ته راوله اقل مخرج د لا یردو حصه پکې معلومیږي هغه اربعه دي نو ربع ته به راشي نو د بار نه مسله ربع ته راله اربعونه شوله ربع په اربعو کې یوه د خاوند باقی پاتې شو درې که ته پکې مسله جوړې د یردو نو هم ټیک ده او کې نه جوړې نو هم سره ټیک ده جوړې دلته نو ووایه باقی پاتې دي درې او یردو هغه جینکې دي شپږ د دغه جینکو دپاره کېږي ثلثین او چې مسله کې یوازې ثلثین راشي مسله د درېو نه کېږي نو هلته چې مسله د یردو جوړه کړي نو هم درې او دلته بقیه هم درې منځ کې تساوي ده نو څه فرق نه پرې باسلی کېږي دلته نو ځکه که ته مسله د یردو نه جوړه جمع جوړه ښه جي خو درې پاتې شول دا درې مو واخیستو او دا مو ورکړه شپږو جینکو ته اوس یې نسبت وګورو چې دا کمې حصې موږ ورکوو نو آیا دا برابر تقسیمیږي که نه نو خاوند یوه حصه واخیسته په هغه استقامت دی جینکې شپږ دي وله ور مو کړه درې په شپږو نه تقسیمیږي نو چې نه تقسیمیږي اوس بیا نسبت وګورو چې د درې او د شپږو منځ کې څه نسبت دی نو دا درې چېرته متوجه که درې به ترې ساقط شي باقي به پاتې شي بیا درې نو د دریو چې کوم دی په دریو کې څه شی رالی موافقت رالی بالنصف بالثلث موافقت بالثلث رالی نو واپس دی اوس عبارت ته وګوره که چېرې استقامت نه وي نو فضرب وفق رؤوسهم وفق د رؤوسو هغه رؤوس چې کوم یردو دي دلته رؤوس یردا دا شپږ دي او موافقت چې کوم دی موافقت د څه دی د ثلث دی نو دا ثلث یې راواله او دا ضرب فی مخرج فرض من لا یردو د لا یردو مخرج اربعه دي او د هغې ثلث دي دوه په څلورو کې ضرب که نو اته ولګېد عبارت که نه رؤوس وفق رؤوس برابر رؤوس شپږ دي موافقت دی به ثلث نو ثلث د شپږو دوه دا برابري او دا به ضرب کې په مخرج د لا یردو کې لا یردو هغه اربعه ځکه خاوند ته ربع وکړه نو دو ضرب 4 8 بشي اوس چې د چا دپاره حصه ده هغه چې کوم دی ضرب په خپل مخرج کې خاوند سره یو په دوو کې دوه هغه د خاوند جینکو سره درې په دوو کې شپږ په شپږو جینکو تقسیم ته یو به ورسېږي که زوجین و ست بناتین و الا او که چرې موافقت نه وي نو فضرب کل رؤوسهم
بیا به تمام رؤوس ضرب کې په مخرج فرض من لا يرد مخکې د وفق په دې فرض کې ضرب وو اوس به کل ضرب کې نو فالمبلغ تصحیح المسأله دا مبلغ به تصحیح د مسلې وي د دې مثال کزوج و خمس بناتنا یوه ښځه مړه شوله خاونې پاتې شو 5 لوریانې پاتې شوې کزوج و خمس بنات نو خاوند دپاره کېږي ربع 5 بنات دپاره کېږي ثلثین اول د کتاب نه مسله شروع کی ثلثین خلط شو د ربع سره مسله د 12 نه شوله په 12 کې ربع 3 د خاوند ثلثین 8 د بناتو یو پاتې شو د هغې دپاره مستحق نشته مسله برد کې د اکثر مخرج د لا يرد نه چې 12 دي اقل مخرج د لا يرد ته چې 4 دي د 12 نه مسله 4 ته راوړه اوس د 4 نه په دې کې ربع یو دا ورکه خاوند ته باقي پاتې شو 3 دا د بناتو شول باقي پاتې شول 3 دا د بناتو شو اوس نسبت وګوره په خاوند استقامت دی ځکه یو خاوند دی یوه حصه شوله نو بناتو ته وګورو بناتو له ورکړي 3 دي رؤوس دي 15 د 3 او د 15 کې مباینت دی د 3 او د 15 کې مباینت دی نه اوس دې کتاب ته وګوره فضرب كل رؤوسهم دا ټول رؤوس راواله رؤوسونه دي 15 دا ضرب کا په فرض په مخرج فرض من لا يرد هغه مخرج کې چې کوم د لا يرد دی د لا يرد مخرج 4 نه 15 رؤوس دا به ضرب کې پدې سلورو کې نه 5 20 نو مسله 20 تلاړه خدای چا د پر چې حصہ وي هغه په مضروب کې ضرب کا د 40 نه د خاون سره وو یو په 15 کې 15 خاون ته ور کې 15 د 20 نه هغه لاړ د جنکو سره د مسلې نه 3 په 15 کې 3 5 15 بور کې دی جنکو ته تقسیم به کې په 15 باندې 3 به ورسیږي ٹھیک شو دا ست عبارت شو دا خو دریم صورت والرابع سلورم صورت دا چې ايكون مع الثاني من لا يرد عليه سلورم صورت دا چې دویم شق کې ته التوي چې په دې کې ډېر فریق داسې راغلي وي چې په هغې باندې رد کیږي اجتماع فی المسألة جنسان او ثلاثه 2 نوع دي 3 نوع دي د يردو او الته دی 2 3 نوع راغلي وي د يردو خو لا يرد وسره نو دا قدریم شق دی سلورم جوړیږي 2 نوع 3 نوع راغلي دي د يردو او سره لا يرد وسره دی نا قدریم شق خو لا يرد سرا التو سرا نو الرابع ان يكون مع الثاني دویم سرا من لا يرد ورسري نو طریقه دادا چې فقسم ما بقیا لا يرد له حصہ ورکی دی به تقسیم کې ما بقیا من مخرج فرض من لا يرد د لا يرد مخرج نه چې کم پاتې شو دا تقسیم کا عليه په دی باندې على مساله ما يرد په مساله د ما يرد باندې په استقامه که استقامت فبها او که استقامت نو بیا به ضرب کو یا د وفق یا د مباینت وهذا في سوره واحده دا په یو صورت کې راځي ان يكون للزوجات الربع دا هغه صورت دی چې د خزو د پاره ربع وي نو الته به دا صورت جوړیږي والباقي بین اهل الرد باقي به چې کنه د خزر به حصہ ورکي او دا باقي به په دې هغه کسان ته ورکي چې په کوم باندې رد کولی شي اصلاسن مثال كزوجة و4 جدات و6 أخوات لأم زوجة دا 4 جدات دي 6 أخوات لأم أخياتي دي خجدل تا خزم لشولا خاون مړ شوی دی خزه پاتې شوی ده نو چې خزه پاتې شوی ده خاون بچی نشته نو خزه د پارسه شول ربع او 4 جدات دي دوی د پارسه کېږي سدس او 6 اخوات لأمین دا اخیافی اخوات دي نو ته وی چې اخیافی یو وي نو سدسی دی او چې دوی شي دغه د پر سولس دی بیا پکې فرق نشته لکه دوه دی او که شل دي که مذکر دی او که مؤنث دلته راغلي 6 اخوات دې پر سکیږي سولس نو مسله کې راغی سولس سدس ربع سولس خلط شو د ربع سره او ربع سره چې خلط شي نو مسله کېږي د 12 نه د مسله د 12 نه شروع شوله
ربع په باره کې 3 دي دا د زوجې شول سدس پکې 2 دي دا د 4 جداتو شول نو 3 او 2 15 او ثلث پکې 4 دي 4 چې کوم دی دا د اخواتو شول نو 4 او 15 9 دی واغسته 3 د پاره څوک مستحق نشته اوس هغه د چا پسې ګرځو څوک شته نه چې ویخلي نو اوس به مسله خپل باب ته راوړي مسله به موږ رد کو چې کوم دی د اکثر مخرج د لا یردونه او دا بروړو اقل مخرج د لا یرد ته لا یرد پکې دلته خزه ده اکثر مخرج یو بارا داغه نه به نقل کې اقل مخرج د ته بروړ چې هغه 4 دي چې د مربع ورکو نو د بار نه مسله رد شول سلور تراله چې ار کله سلور تراله نو اوس چې کوم دی په دې کې ربع یو دا د خاون ربع پکې یو دا د خزي او باقی پاتې شو 3 دا 3 چې کوم دی اوس دی لور کوو چې کوم جديدي او دارنګي اخوات دي او دا اوس په ځای پرې دا وا 3 خو دې ته پاتې شول دا ما بقیه ده او دا په ځای پرې دا اوس په سره د یورد جوړه کا مسله د یورد چې جوړه نو په مسله کې راغلي د چې کوم د سودس او په مسله کې راغلي د ثلث او مسله کې چې سودس او ثلث راشي مسله کېږي د 3 نه مسله کې ثلث رااله چې اخوات دي مسله کې سودس راغلي د چې جدي دي او مسله کې چې سودس او ثلث راشي مسله کېږي د 3 نه لہذا ما بقیه 3 دي او مسله د یورد کېږي 3 ما بقیه 3 دي او دلته مسله چې د یورد ده هغه 3 دي نو بیا مسله د یورد ته ضرورت پاتې نشو دا به کده چې چلے ځان سره غواړه کله به ضرورت پیدا کی کله به نه پیدا کی خو دلته بیا ضرورت پاتې نشو ها چې ار کله ما بقیه 3 او مسله د یورد ده چې کوم ده 3 دي نو ضرورت دی پاتې نشو اوس به دا 3 تقسیم کا یو ته ورکه چې کم دی سودسو جدو ته او 2 ته ورکه اخیافیو ته ځکه دی سودس غواړي 2 دغه شپه تقسیم دی لہذا تقسیم په 4 کې جوړ شو یو ربع د زوجې شوله سودس پکې یو هغه دی ورکو جدو ته او ثلث دی چې کم دی 2 دا ورکړه اخواتو ته تقسیم دی وکړو اوس د دینه پس په دې رؤوس باندې اوس موږ وګورو چې دا تقسیم څنګه شوی دی چاته صحیح برابر دي که صحیح برابر نه دي نو زوجه یو ده یو اغسته ده په د استقامت دا خو به غباره ده 4 جدات دي دل ورکړه دی یو 4 جدات دي تول ورکو یو په څلور تقسیمیږي نه مینس کې کسر ده نسبت یو ګور څه ده تباین ده چې تباین د غون رؤوس ځان سره موقوف کا 4 ځان سره موقوف کا دی خو چې کوم ده 6 اخوات دي دی لید ورکړي څونه دي 2 دا 2 په دې شپږو تقسیمیږي نه کسر ده چې کسر ده نو وګورو څه نسبت ده نو 2 متوجه ک شپږو ته یو بیا 2 به پاتې شي 2 به څلور ته متوجه کړي 2 په 2 برابر شي موافقت بالنسب ده هر کله چې موافقت بالنسب ده نو نیم د رؤوس کا موقوف نیم در رؤوس کا موقوف نشپږ رؤوس دي سبا موقوف کې 3 تا سره ملو شول رؤوس موقوفه سلور او 2 دا 3 سلور جدات دي او 3 چې کوم ده اخوات دي تا سره ملو شو رؤوس موقوفه سو سلور او 3 اوس د دې منځ کې نسبت وګوره لکه دې کې ضرب کو د دې منځ کې نسبت د 3 او سلور کې تباین دي چې تباین دی لہذا کول په کول کې ضرب کا نو 4 ضرب 3 3 ضرب 4 10 وي د دې نه به حاصل شي 3 4 12 3 4 12 دا مضروب د مسلې شوخه تو وړاندې مبلغ اول وي کمن دا سه بل رؤوس موقوف کړي وي به بندا پاغه کې ضرب او مبلغ ثانی به پیدا کاوه خو اخو نور شته نو
دې ته ویلی شي مبلغ اول او دې ته ویلی شي مضروب د مسلې. اوس دا ضرب که په اصل د مسلې کې، په عول د مسلې کې، په رد د مسلې کې مضروب دې پیدا کو چې بار دي، دا به ضربه په څه کې؟ په اصل د مسلې کې، په عول د مسلې کې، په رد د مسلې کې چې کومه ونه واپس د مسلې ته وګوره ستا مسله ردیه ده، د بار دې چار ته راوړې وه، ردیه وه که نه وه؟ نو دا مضروب چې باره دی دا ضرب که په رد د مسلې کې چې 4 دي نو 4 بارې 48 مسله لاړه 48 ته. اوس چا سره چې حصه وه د 40 نه هغه راله او مضروب دې وپېژندو چې بار و په ده کې ضربه وه هغه له حصه ورکوه. په 40 کې د زوجې سره یو ضرب 12 مساوي 12 دا به ورکړي زوجې ته. د 40 نه جدو دپاره مو ورکړی و یو سدس وکنه 1 ضرب 12 دا تقسیم کا سو جدی دی 4 په څلورو باندې 12 تقسیم کا 3 به ورسي. د جینکو سره د اصل مسلې 40 نه 2 چې کوم دی ضرب کا په 12 کې 2 ضرب 12 24 چې کوم دی د دوی دپاره شول. نو 24 تقسیم کا په څو باندې 6 اخوات 4 به دی ورسیږي. ٹھیک شوله؟ اوس دې بیا عبارت ته وګوره. نو دی فرمایي چې کوم دی آلته والرابع ان يكون مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد. مخرج د لا يرد چې تینو دا تقسیم کا على مسأله من يرد فمن يرد باندې به تقسیم کی چې هغه تینو فإن استقام كبر استقامت فبها دغه مثال د توبه. وإن لم يستقيم او که استقامت نوي نبي فضرب جميع مسألة من يرد بیا به تضرب کې تمامه مسله د يرد په مخرج فرض من لا يرد په مخرج د لا يرد کې فالمبلغ مخرج دا مبلغ به مخرج د فروض الفریقین دا د فریقینو د فروضو حصه شي. مثال ذکر کوي لکه 4 زوجات و 9 بنات و 6 جدات. 4 زوجات بنات و سره راغلي او چې بنات وي نو زوجو د لپاره څومره وي؟ ثمن. 4 زوجات ثمن د دوی شي. 9 بنات لوریانې دي او زی ورسره نشته ثلثین د دوی دپاره دی او 6 جدات سدس د دوی دپاره دی. نو مسله کې سدس ثلثین او ثمن راغلی نو سدس ثلثین خلط شول د ثمن سره. نوع ثانی چې د ثمن سره خلط شي نو مسله د 24 نه کېږي، مسله د 24 نه شوله. او اوس 24 کې وګورو ثمن 3 دا د زوجې شول 4 زوجاتو دپاره. ثلثین پکې 14 9 بنات دپاره 16 جمع 3 19 سدس پکې 6 جدات دپاره 24 کې سدس 4 دا 6 جدات دپاره 4 جمع 19 23 جوړ شول یو پاتې شو. دا غونډوانې د یو وکړو که دا یو پاتې شوی نه مسله به روغه وه. یو پاتې شو نو موږ ته ډنډې جوړه کړه که نه. اوس یو ګرځو بل ذلفرش دی نه عصبه نشته چې وري کړو نو اوس به دې باب ته راشي. نو مسله برد کې د اکثر د مخرج د لا یردو نه لا یردو دلته ښځې دي. اکثر مخرج یو 24 رد کا د اکثر مخرج د لا یردو نه ری ولا اقل مخرج د لا یردو ته 24 کې سمنو دغه نه رقع ری ولا اتو ته اتو کې سمن ملاویږي که نه مسله رد شوه اتو ته دا مسله د شوله د رد. اوس په اتو کې سمن یو دی اتو کې سمن یو دی دا به تنور کې چاته زوجې ته باقي څونه پاتې شول 2 پاتې شول. دا ودې اوس پرېږده وه او لاړ شه مسله د یردو جوړه کړه. مخکې تا ته ما یردو بار بار جوړو دې دپاره چې کله موافقتو نو ضرورت نه و. اوس به دلته چې ما بقیه دي دا پرېږده وه. اوس لاړ شه مسلې د یردو ته وګورو. په مسله د یردو کې راغلي دي ثلثین او په مسله د یردو کې راغلی دی سدس
په مسله کې چې ثلثین او سدس راشي مسله کېږي د 15 نه مسله کې چې ثلثین او سدس راشي مسله کېږي د 15 نه نو تا مسله جوړه کړه دا یردو هغه جوړېږي د 15 نه اینې مخکې تا جوړوله خو سفر دلته فرق پیدا شو ما بقیه دي څونه و تا خو ښځې له اتمه ورکړه خو د منځه ووتله ما بقیه پاتې شوي څومره دي و او دې خوا چې کوم دی مسله د یردو د جوړه کړه مسله کې راتلل ثلثین او سدس او ثلثین او سدس چې راشي مسله د یردو جوړېږي د 15 نه یو خوا ته بقیه دي و بل خوا ته مسله د یردو د 15 دې کې اوس نسبت وګوره د 15 او د وو کې نسبت د تباین دی 15 او د وو کې نسبت د تباین د خفي کار کوم سره ده د 15 او د وو کې څه شي نسبت دی تباین نه چې هر کله تباین دی نو مسله د یرد برا واخلي او دا بر ضرب کې په مسله د لا یرد کې مسله د یرد برا واخلي یرد مسله د اوس جوړه کړه 5 دا به ضرب کې په مسله د لا یرد کې د 24 نه لا یرد 8 تر واستي و ما بقیه کې نه غوړه ښا یرد به ضرب کې په لا یرد کې نو مسله د یرد و 5 دا به ضرب کې په لا یرد کې چې 8 دي نو 5 ضرب 8 مساوي 40 پته ولګي دا چې اوسو مسله چې کم دی د 40 نشوله خجی ارکل چې مسله 40 ته ورسېده د چا چې حصې وي هغه به ته ضرب کې په مسله د لا یردو نه چې د چا حصه وه هغه به ضرب کې په یردو کې او د چا چې حصه وه د یردو نه هغه به ضرب کې په مابقیه کې بلکې دا خبره دلته ور ضرب یو ډېر نه دلته به ضربونه بیل شي د چا دپاره چې حصه وه د لا یردو نه لکه ښځه وه هغه به ضربو په چا کې په یردو کې او د چا چې حصه وي د یردو دا به ضربو په بقیه کې نو 40 خو دې مسله ورسوله اوس په اتو کې د ښځې دپاره څونه یوه دا ضرب که په مسله د یردو کې یردو مسله 5 وه 1 ضرب 5 ښځې ته څونه میلو شو 5 نو د 40 نه 15 ورکه دې ښځې ته او د چا دپاره چې حصه وي د یردو نه دا به ضربو په مابقیه کې یردو مسله وه د 15 څلور د جینکو او یو چې کم دی د جدو نو د جدو سره یو دا ضرب که په وو کې یو په وو کې و نو شپږو جدو له به ورکې اووه او د جینکو سره څلور ضرب که چې کم دی په وو کې نو دا به سی څونه 28 به ترې نه ورکې دوی ته اوس و او 7 او 28 35 او 5 دی ورکړي چې کم دی زوجو ته نو 40 پوره شو ښځې دا خو تا تقسیم وکړه اوس به دې رؤوس له چې کومې حصې ورکړي اوس پکې دا وګورو چې په دوی باندې حصې څنګه تقسیم شوي دي نو په 40 کې تا ښځو له ورکړي دي څونه 15 او ښځې څو دي 4 ښځې 4 دي او ته ورکې 15 دا 15 په 4 تقسیمیږي نه څه نسبت دی تباین ټول رؤوس کا موقوف بیا دې ورکړي دي چې کوم دی جدي دي شپږ تا له ورکړي دي و په شپږو نه تقسیمیږي مینس کې څه نسبت دی تباین غون رؤوس کا موقوف یو ځل دي جدي موقوف کړي شپږ زوجې دي موقوف کړي 4 اوس راشه بناتو ته بناتو له تا ورکړي دي چې کوم بنات دي 9 بنات دی 9 او تا ول ورکړي دي 28 د 9 او د 28 په منځ کې څه نسبت دی موافقت بالثلث دی د دوی کې موافقت بالثلث نو د دوی نه چې کم دی راواله ثلث ته راواله هغه موقوف کا نو دا 9 نه به راواله چې کم دی 3 نو 3 به تنه موقوف کې اوس به وګورئ نسبتونه تا سره یو طایفه شوله 4 بله طایفه شوله 5 بله طایفه شوله 3
خجی هر کله چې دا طایفې تا سره برابر شي اوس دلته چې کوم دی ضربونه پکې وکوه نه دی نو کې چې کوم دی نو ته دغه ته متوجه کا 28 تا نو چې درې کار کې متوجه کې نو تین 27 راځي کنه نسبت د تباین دی ها تباین دی پوه شئ په خبره نو دلته هم دا غون رؤوس موقوف کا نو تا رؤوس 4 زوجات موقوف کړو او په جدو کې دي 6 جدات موقوف کړو او په بناتو کې دي 9 بنات موقوف کړو درې وانه دي غون موقوف کړو اوس نسبت وګوره سلور چې کوم دی زوجي وي او شپږ جدي وي دی منس کې نسبت وګوره نو 6 متوجه کا دا 4 متوجه کا 6 ته 2 پاتې شي 2 متوجه کا 4 ته 2 پاتې شي 2 په 2 کې مناسبت شو نو سره موافقت بین نسب د احدهما راواله په کل د اخر کې ضرب کا کدو د زوجو رالی او په 6 جدو کې ضرب استا خو خدا او کده جدو چې کله د 6 نه نسب رالی 3 او په 4 زوجو کې ضرب نه انتا خو خدا نو 2 په 6 کې 12 2 په 6 کې 12 دا مبلغ اول شو 12 مبلغ اول اوس اخا دریم چې کنتا ځان سره موقوف کړو 9 بنات وي نو نسبت به وګورو د دې مبلغ اول او د 9 بناتو په منځ کې دا مبلغ اول دی 12 او د 9 په منځ کې موافقت به ثلث دی نو ثلث د احدهما راواله په کل کې ضرب کا د 9 بناتو ثلث دی 3 راواله په 12 کې ضرب کا 12 تینی 3600 نو 36 تنه حاصل شو دې ته تاوی مبلغ ثانی او دې ته دی مضروب د مسلې دا د مخکې طریقه وکړه کچره موږ سره بل طریق وې بیا به مدا پاغه کې ضرب وو بیا به مبلغ ثالث حاصله او موږ سره بل طریق نشته نو مبلغ ثانی پوتې شو او مبلغ ثانی دې ته مضروب د مسلې وې خجی ارکل چې دا مضروب د مسلې شو نو 36 راواله اوسې په هغه اصل مسله کې ضرب کا چې 40 نو 36 ضرب 40 د دې نه بسونه حاصل شي 1440 د دې نه به حاصل شي 1440 اوس د چا سره چې حصہ د اصل مسلې نه هغه رااله او ضربوي هغه له نه حصہ ورکو په دې مضروب کې ضربوه 4 زوجات سره د اصل مسلې نه چې کم دي سمنا 5 د 40 نه مله 5 ورکړیو کنه 4 زوجات سره 5 دا ضرب چې کم دی په دې 36 کې چې مضروب د مسلې دی نو 5 ضرب 3600 دا بتاته 180 تقسیم کا په سلور باندې 45 بدی وی ورسیږي تجي د جداتو سره د 40 نه لکه 40 تالتا جداتو را چې کنده ورکړیو نو صحیح ته ورکړیو 7 جدو سره یو چې کنده او په یو رد کې باقی کې ضرور 7 نو 7 دا د جداتو سره دا به ضرب کې په مضروب د مسلې کې چې هغه سونه دی 36 دی نو 7 به ضرب کې په 36 کې د دې نه به حاصل شي چې کم دی 252 به تقسیم کې په دغه جداتو شپږو باندې 42 به دی وی ورسی او د بناتو سره د اصل مسلې نه چې کم دی 28 به ضرب کې چې کم دی په 36 کې نه دې نه به حاصل شي 1008 تقسیم به کې په دغه 9 بناتو باندې 112 به دی وی ورسیږي وې شو لکه په خبره باندې بیا او ته مختصر فکر وکوا مثال ذکر کی 4 زوجات دی 9 بنات دی 6 جدات دی مسئله کېږي د 24 نه 24 کې چې کوم د سمن باور کې 4 زوجوتا 9 بنات تبور کې ثلثین 6 جدات تبور کې سدس او ټوټل چې راجمه کې 23 به نه جوړ شي یو د پر په خارج کې څوک نشته مثلا رد کده اکثر د لا يرد نه چې 24 د اقل د لا يرد تراول چې 8 کی 8 کې بچي کم دی مسله کې یو به تنور کې د زوجات ہوتا باقی به فاتح شي 7 یو به تنور کې 2 تنو باقی به فاتح شي 7 اوس 7 چې کنه دا په خپل ځای باندې پرې دا مسله جوړه کده یو رد دلته تاسو سره دوه طریق دی یو رد دي یو دی بنات هغه ته کېږي ثلثین یو دی جدات هغه ته کېږي سدس مسله کې ثلثین او سدس رااله مسله کې چې ثلثین سدس راشي مسله د 15 نه کېږي نو مسله د یو رد 15 شو
بقیه تا سره پاتې و د دې دپاره و او مسله کېږي د 15 نه. اوس دې کې نسبت وګوره، نو چې نسبت یې وکړه د 7 او د 5 منځ کې تباین دی، 7 او د 5 منځ کې تباین دی، نو ضرب به کوو. نو دلته پیچیدګي دا ده چې دا ضرب په یو شیز کې کېږي نو مسله به دی چې مسله د مابقیه دی 5 یورد دی مابقیه دی 7 یورد دی 5 نو دا 5 برابر دا به ضرب کې په اصل د مسلې کې 5 برابر کم چې یورد دی دا به ضرب کې په اصل مسله کې اصل مسله و 8 نه نو 5 ضرب 8 40 بشي. نو چې 40 ولا تصحیح د 40 نه رااله. اوس د 40 نه چې موږ حصې راوباسو دلته بیا قصه روانه چا د لپاره چې حصه و د لا یردو نه هغه به ضربو په یردو کې، او د چا سره چې حصه و د یردو نه دا به ضربو په مابقیه کې. یعنې دا پیچیدګي پیدا کوي دغه ځای نه. چا د لپاره چې حصه و د لا یردو نه د ښځو حصه د 8 نه چې کوم د لا یردو وه که نه هغوی نه یو دا ضرب که په یردو کې د لا یردو حصه به ضرب کې په یردو کې هلته د ښځو دپاره یو یردو مسله وه 5 نو په 40 کې 1 5 کې 5 40 نه 5 ورکې ښځو له او چا دپاره چې حصې د یردو نه دا به ضرب کې په مابقیه کې نو د جدو سره یو د یردو نه دا ضرب که په 100 کې نو یو په 100 کې 100 دا د جدو شو. د جینکو سره د یردو نه و څلور په 100 کې ضرب که نو 28 ورکې جینکو ته. د 40 کې 5 شو د زوجو دپاره 100 شو جدو دپاره 28 شو د بنتو دپاره. دا ته تقسیم خو وکړو. اوس دا ګورو چې په دوی استقامت دی او که په دوی باندې غیر استقامت دی. نو زوجي دي 4 تا ورکړي 15 دي منځ کې تباین دی کل موقوف کا. جدي دي 6 تا ورکړي دي و د و د 6 کې تباین دی غون موقوف کا. بنتي دي 9 تا ورکړي 28 دي منځ کې تباین دی غون موقوف کا. نو تا تر اوسې موقوفه میلاو شو 4 7 4 او 6 ادا 4 او 6 او 9. اوس دوی کې نسبتونه وګوره د 4 او د 6 منځ کې موافقت بالنسب دی. نسب د احدهما راوله په کل کې ضرب کا نو 2 ضرب 6 نو 12 بشي. 12 دې ته ویلی شي مبلغ اول. اوس د 12 نسبت وګوره د 9 سلبیو سره د 12 د 9 سره نسبت دی د موافقت بالثلث. ثلث د احدهما راوله په کل کې ضرب کا د 9 سلبیو نه ثلث راوباسه 3 دا ضرب که چې کم دی دا 12 سره نو 12 تین 36 دا مبلغ ثانی شو. 36 دا مضروب د مسئلې شو. 36 مضروب د مسئلې شو دا مبلغ ثانی شو. که موږ سره بل وی به هلته ضرب کوو بیا به مبلغ ثالث پیدا کوو خو بل شته نه. اوس دا مضروب د مسئلې مبلغ د مسئلې راواله او په اصل د مسئلې کې 40 هغه کې ضرب کا نو 36 ضرب 40 نو دینه به حاصل شي 1440 مسله د 1440 سره را. اوس چا سره چې مسله د اصل نه مسله هغه مضروب کې ضربه وه په 40 کې موږ ورکړیو 5 زوجو ته 40 کې موږ 5 ورکړیو زوجو ته ځکه څلور ښځې وي دا 5 راواله په 36 کې ضرب کا نو 5 ضرب 36 د دینه به حاصل شي 180 تقسیم به کې په څلورو باندې د دې ته میلاو شي 45. د جدو سره د اصل مسلې نه د 40 نه تاسو ورکړو زوجو له 40 نه د دې هغه چې کنده جدو سره د 40 نه کیته ستو سو د سه برخوا ما بقیه کې د ضرب کو 7 دی ورکو 17 والا اوسې ضرب کې چې کنده مضروب کې چې 36 دی نو هغه ته به حاصل شي چې کم دی 252 تقسیم دی کې چې کم دی په 7 جدو باندې انو په 6 جدو باندې 42 به نه حاصل شي. او د بناتو سره چې کم دی ته 40 کې تور کړیو 28 ضرب 36 د دې نه به حاصل شي 1008 تقسیم دی کې په بناتو 9 باندې 112 به دی ویته نه جوړ شي. نو ستبیو ګورا و الا یستقب فضرب جميع مساله من يردو تضرب کا تمام مساله د یردو مساله د یردو 5 وکنه وا دا به ضرب کی په مخرج فرض من لا يردو مخرج د فرض د لا يردو کې 5 د ضرب کا په 8 کې 5 ضرب 8 نو سنت نه جوړ شول 40 فالمبلغ دغه مبلغ چې 40 دی مخرج فروز الفريقين دا د دوه فریقینو مخرج دی
خو استخراج جدا و د چا چې حصه د لا یرد نه هغه د ضربه په یرد کې د 40 نه او د چا چې حصه د یرد نه هغه د ضربه په مابقیه کې انو ثم ضرب بیا ضرب کا سهام کل ما لا یرد سهام د هغه چا چې دا یرد دی علیه نو دا لا یرد حصہ چې د زوجو و یوا دا به ضرب کې په مسأله ما یرد مسأله د یرد 105 وا او سهام ما یرد د چا چې حصہ د یرد چې دا بنات او جدات دي دا به ضرب کې په ما بقیه چې صاد دي فيما بقي من مخرج فرض ما لا يرد عليه نو دا استاد چې کنه طریقه استاد عبارت ولګي دوکنه نو فرمایي و ان انكسر على البعض فتصحيح المسائل في الاصول المذكوره ككسراتنا هغه تصحیح کوا تا ما غون تصحیح وکړه